الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. القواعد الأصولية درسنا نن بل درس ده بل قاعده مصنف راوړي چې اليقين لا يزول بالشك. یقین چې کوم دی هغه په شک سره نه زایل کیږي. یقین په شک سره هغه نه زایل کیږي. ولې نه زایل کیږي؟ پرون د لپاره موږ دلایل ویلو هغه قاعده کې چې احکاماتو بنا چې کوم دغه په اوهام نه صحیح ده کنه. احکام نه بنا کیږي په اوهام باندې. هغه قاعده کې چې کوم دلایل موږ ویلو هغه دلایل هم دلته دغه دي. لکه حدیث مونږ ویلو د عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فلیبني بالیقین، چې بنا علی الیقین وکړه. صحیح ده که نه؟ کله چې یو سړی په لمونځ کې خطا شي نو فلیتحري بالصواب، نو هغه به د صواب تحري دې وکړي او بنا علی الیقین دې وکړي. پوه شئ که نه؟ ښه دغه شانتې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې فلیطرح الشک وليبني على ما استيقن. دغه حدیث دی کنه، دی کې راغلی کله چې یو شی سړی په شک کې واقع شي، صحیح دی کنه، چې کم صله ما څومره مونځ کړی دی، صحیح دی، درې مې کړي دی او که څلور مې کړي دی، نو نبی صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ فلیطرح الشک وليبني على ما استيقن. صحیح دی کنه، بنا به یقین باندې وکړي او شک لره به دیکه ورکړي. پوه شئ هلکه؟ شک دلته هغه منطقیانو شک نه یادوي. ښه پوه شئ که نه؟ چې هغه استوا د طرفین وي فقط، دې ته شک نه وایي. شک نفس مشوش کېدو ته وایي چې هلکه ګډ بډ شي سړی. پوه شئ که نه؟ دې ته شک ویلی کېږي. بیا برابره خبره ده چې هغه که استوا د طرفین یې که نه. پوه شئ که نه؟ خو بنا علی الیقین به کې په داسې صورتونو کې. پوه شئ هلکه؟ بل په دې باندې دلیل چې کوم دی هغه حدیث دی. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، عبدالله بن زید رضی الله تعالی عنہ حدیث دی، چې یو سړی راغی نبي صلی الله علیه وسلم ته دغه وکړو چې زما په زړه کې څه خیالات راځي چې گویا کې مانځه کې گویا کې زما اودس ګورې مات دی، داسې خیالات زما په زړه کې راځي. نبي صلی الله علیه وسلم ته فرمایل لا ینصرف حتی یسمع صوتا او یجد ریحا. واپس کېږه مه تر څو پورې چې تا بوی محسوس کړی نه او یا اواز نه اورېدلی. دا څه د وجې نه؟ ځکه چې دې سړي ته مانځه کې شک راتلو، نو شک دغه نه ده کړی، اعتبار شریعت نه ده ورکړی، بلکې بنا علی الیقین کړی دی. دا ډېر مهمه قاعده ده په باب د عباداتو کې، په باب د معاملاتو کې، په عام دغو کې، په عام ټولو احکاماتو کې، په دنیاوي امورو کې، په هر ځای کې دا جاری کېږي. پوه شئ که نه؟ په ټولو ځایونو کې دا جاری کېږي. لکه مثال یو سړی دی تاله راغی ستا په ملګري باره کې یو خبره وکړله، صحیح ده که نه؟ داسې خبره وکړه چې ته یې شک کې واچول د هغې په امانت کې، او تا یقین و مخکې چې هلکه دا سړی مؤمن دی او دا ښه سړی دی، نو فلیطرح الشک، شک له به دې که ورکړي. پوه شئ که نه؟ الیقین لا یزولو بالشک، یقین نه ځایلېږي په شک. دغه شانت په کورونو کې اکثر سړي د ښځو باره کې وسوسې راشي، سړی خپل ښځې باندې شک شي چې هلکه دا چېرته بل چا سره خبرې کوي یا بل څه. کورونو کې داسې مسلې ډېرې راځي، په داسې شکوکو باندې خلکو کورونه وران کړي دي، حالانکه فقهي قاعدې ته چې کتلې وې، پوه شئ که نه، دا کور به نه ورانېدی، ځکه چې الیقین لا یزول بالشک، تر څو پورې چې یقین د چا نه یې راغلی نو شک باندې دغه نه کوي. دغه شانتې یو دغه دی ستا یو غلام دی، یو مزدور دی تا سره کار کوي، پوه شو، هغه راغی د هغه په باره کې د هغې په خیانت کې تا ته شک پیدا شو، ستا یقین و چې دا یو امانتدار سړی دی، خو هغې په خیانت کې څه وکړو؟ شک پیدا شو، نو ته څه وکړې؟ نو شک لره به دې کور کې بنا علی الیقین به کې، الیقین لا یزولو بالشک. پوه شئ که نه؟ دغه شان په فتوو کې داسې وکړه، یو سړی دی هغه رښتینی مسلمان دی، اسلام رښتینی راوړی دی، یقیني مسلمان دی، اوس ستا شک پیدا شو چې هلکه دا به کافر شوي که نه کافر شوي، په شکوکو باندې څوک کافر کومه. پوه شئ که نه؟ بلکې الیقین لا یزول بالشک، یقین په شک باندې نه ځایلېږي. پوه شئ که نه؟ دا اصل چې کوم دی هغه براءت ذمه دی. اصل دا دی چې دا سړی مسلمان دی نو مؤمن به حسابې ده. پوه شئ که نه؟ دا شانتې هر ځای کې روانه مړه چې دا دغه دی. یو اوبه دي تا چېرته ولیده، اوس ستا خو یقین و چې دا اوبه پاکې وي، اوس ستا شک راغی لږ ساعت پس چې لکه دا کېدی شي څښا اوبه یې دې کې چا مثال طور پر څه ګندګي به اچولې، اوس که دې شک له به اعتبار نه ورکړي، بلکې بنا علی الیقین به کې څه به کې؟
الیقین لا یزول بالشک قاعدې د وجه نه او اوبه پاک حسابې او دغه شانتي پاک وي دغه شانتي یو اوبه دغه اسقا ده یقیني نجس وي اوس ته په دې کې شک راغی چې هلکه دا پاکې که نه نو بیا به هم دا قانون دی ګورې بیا به هم څه دی دا قانون دی چې دا به څه کوي دا بنا الیقین به کې هغه اوبه به نجس حسابې پاک به نه حسابې پوه شو که نه بالعکس هم دا قانون دی ښه دغه شی تا اودس یقیني کړی و ستا شک پیدا شو چې هلکه دا اودس به مې مات شوي او که نه مات شوي بس فلت رایشه شک لا به دې کور کړي شک به لرې کړي بنا علی الیقین به کړي چې ستا اودس باقي پاتې دی دغه شانته یقیني تا ته پته چې تا اودس نه ده کړې او دې کې شک راغی چې هلکه ما خو اودس کړی و که نه و کړی اوس په دې بالعکس دی بل صورت کې ته مشوش شو شک کې وغورځېدې نو بیا به هم شک له دې کور کې ته بیا اودس حسابېږي ځکه چې بنا علی الیقین دی ستا چا نه قرض اخیستی دی پوه شو که نه ستا دا یقین نشته چې هلکه دا ما مې ورکړي دي که نه دي ورکړي پوه شو که نه نو بنا علی الیقین به کې اصل دا دی چې دا تا نه دي ورکړي پوه شو که نه تر څو پورې چې دلیل را نه شي دغه شانتې یو سړی ته یقیني پیسې دغه کړي دي ورکړي دي خو ستا په دې کې شک دغه دی چې ما اخیستې دی که نه دي اخیستې واپس پوه شو که نه نو قانون دا دی شرعي قاعده دا ده چې الیقین لا یزول بالشک یقین په شک سره نه زایله دي دا څو مثالونه مې درله پیش کړو داسې واله هر ځای کې دا قاعده چلي هر ځای الیقین لا یزول بالشک دا هغه قواعد فقهیه او هغه قاعده ده چې هغه قواعد الخمسة الکبرى پنځه ګډ دغه د قاعدې دي د فقه هغو کې یوه قاعده دا ده چې الیقین لا یزول بالشک پوه شئ که نه دا په ټول احکاماتو کې په حدود په قصاص په جنایات په زمان په دغه شانتي په نکاح په طلاق په هر ځای کې دا جاري کېږي په طهارت په صلات په هر ځای کې ښه نو الیقین لا یزول بالشک دا قاعده ده بله قاعده مصنف راوړي چې لا يعتبر الشک بعد الفعل ومن کثیر الشکوک پوه شئ که اوس یو سړی د کثیر الشکوک هغې ته واقع کېږي لکه ډېر شکمن دی پوه شئ که بار بار په هر ځای کې شک راځي خو چې هغه یو فعل انتها ته ورسېده لکه مثال اودس دی هغه ته پوره کړه نو بیا شک له اعتبار دی بیا صحیح هلکه بیا شک له اعتبار نه بیا به دا اودس په پوره حسابې مونځ دی هغه ته پوره کړه نو ومن کثیر شک قد لا يعتبر دا قاعده ده چې ډېر شکون له بیا اعتبار هغه نه بعد الفعل رسو دا فعل نه صحیح ده که نه فعل چې یو پیرې ته وکړو نو هغه نه وروسته ښه ډېر خلکو ته داسې چل کېږي چې اودس وکړي که نه بس وسوسې راځي چې گویا که دا پونده مې پاتې شوې ده د پلانکې شی مې پاتې شوې ده پوه شو که نه مسه مې کړې ده نه ده کړې که داسې شکونه تاله راتله په بعد الفعل نو هغه شکون له به اعتبار نه او د ده قاعدې اصل هم هغه قاعده چې الیقین لا یزول بالشک پوه شو که نه او دا د دفع د وسواسو دپاره یو بهترینه طریقه ده دفع د وسواسو دپاره څه شی دی بهترینه طریقه ده چې دې سره هغه وسوسې د سړي دفع کېږي صحیح ده که نه وسوسه یو داسې شیز دی چې شیطان په دې سره سړی کفر ته رسوي څه ته رسوي لکه کفر ته رسوي او بېنهایت دغې کې ګمراهي رنګ رنګ ګمراهیو کې دا سړی اچي پوه شو که نه شیطان د که شیطان ته دا دروازه د کولاوه پرېښوستله چې وسوسې دروازه تا د شیطان ته کولاوه پرېښوستله بیا به نه ژوند کولی شي د هغې نه عبادت کولی شي او نه به چېرته صحیح فیصله کولی شي بس هر ځای کې به شک وي ستا به جګړې کور کې به د شک پیدا شي طلاق کې شک پیدا شي دغه شانتي په دغه کې نکاحونو کې د شک پیدا شي صحیح ده که نه په منځونو کې د شک پیدا شي په اودسونو کې شک حتی رب العالمین کې د شک پیدا شي الله رب العالمین متعلق به داسې وسوسې به الله اچي چې الله رب العالمین چا پیدا کړی داسې وسوسې سړي زړونو کې راشي صحیح ده که نه نو دا وسوسو له چې تا اعتبار ورکړه که نه اعتبار ورکول د شیطان سره معاونت دی نو ایاک ایها الطالب نو لازم د پتا باندې چې ته کله هم تا یو شکي سړی راشي هغې ته وایه چې بس شک له به د اعتبار مه ورکړه عدم اعتبار د شک له چې کوم دی که نه هغه یو غټه دغه طریقه ده د دغې دپاره شک دفع کولو دپاره دې وجې نه امام احمد ته یو واقع منصوبه ده چې هغه یو ورځ لمونځ یې کوه نو مانځه کې داسې اشاره وکړله دوو ګوتو باندې چا ورته وویل چې شاګردان وویل تا خو نن نوی کار وکړو مانځه کې اشارې کولې دوو ګوتو باندې نو هغه وایي چې شیطان راغلی ما ته وایي ستا اودس مات دی ما یې دوه ګواهان راوړه ما یې څه راوړه هلکه دوه ګواهان راوړه دې وجې نه د شیطان دا وسوسو جواب دی ګورې پوه شوې که نه داسې داسې خلک مو لیدلي دي په دې دغې کې چې هغه دوه کاله ښځې سره نه دي ملاو شوي څه د وجې نه
دې وجې نه چې ګوره ما نه اودس ماتېږي دا مانځه کې دا اوس شک ته وګوره ښه زما اودسونه ماتېږي په مانځه کې مونځونه زه نه کوم نو څوک چې مونځ نه کوي نو کافر او څوک چې کافر نو د هغې ښځې سره نکاح ماتېږي دا دې ته هغه رسېدلی و چې دا بس کور ته ځم راځم خو بس نور څه دغه نشته او صرف لرې لرې ځان لرې لرې ساتم هغه مې ډاکټرونو باندې ګرځوي چې هلکه دې ته څه چل دی ما ته پته ده ډک زه مسلمان نه یم داسې شکونه هغه داسې لوبې شیطان په خلکو سره کوي نو شک چې کوم دی هغې له اعتبار به نه ورکوي لا يعتبر الشك بعد الفعل ومن كثير الشكوك پوه شوې هلکه نو دا د هغه شک دپاره بله قاعده و مصنف بله قاعده راوړې وه چې الاصل في الكلام الحقیقه الا بدلیل په کلام کې څه شی دی هلکه حقیقت دی مګر په دلیل سره پوه شو دا الاصل في الكلام الحقيقة الاصل بقاء ما كان على ما كان الاصل في العموم يجري على العموم سيدي كنا الاصل في العبادات الاطلاق دا قواعد چې کوم دي کنه دا ټول استصحاب الحال لاندې راځي څه لاندې راځي لکه دا هغه قواعد دي چې استصحاب الحال باندې ماخوذ دي استصحاب الحال یو اصل دی رستو براش تر ته دغه راشي نو هغه تشریح به لکو دا شپږ وو قاعدې د هغې نه ماخوذ دي ټول لکه خو استصحاب الحال څوک حجت ګڼي نو دا قاعدې به بالکل صحیح دي پوه شو که نه الاصل فی الاشیاء الاباحه دا قاعده هم د هغه لاندې راځي نو مصنف څه وایي چې دغه د اصل په کلام کې څه شی دی هغه حقیقت دی مجاز له ضرورت کول بغیر د دلیل دا جایز نه ده صحیح ده که اصل څه شی دی هلکه حقیقت بیا حقایق تاسو ته پته شته مختلف دي حقیقت لغوي حقیقت شرعي وي صحیح ده که نه حقیقت عرفي وي پوه شو که نه هر دې کې د هغه مطابق حقیقت به اخلي هر دې کې څه اخلي هلکه د هغه مطابق حقیقت به اخلي پوه شو ډېر مسلو کې ته داسې کولی شي لکه ډېر دغه شیزونه چې هغه د غیب سره تعلق ساتي ډېر دغه شیزونه چې هغه مثال طور پر من باب الاخبار مونږ ته ویلی شوي دي قصص دي په هغه ټول شیزونو کې مونږ به حقایقو باندې قول کوو تر څو پورې چې دلیل را نشي تر څو پورې سره را نشي دلیل را نشي لکه دا رستنۍ قاعده د هغې لږ تشریح کوي لا مجاز فيما هو غیبي صحیح ده که نه صحیح ده که نه په غیبوباتو کې چې کوم دی مجاز نشته د بله قاعده ده 140 نمبر دا هم ورسره وایه چې دا دغه شي پوه شو که نه ګوره مجاز چې کوم دی هغه په دغه کې نه دی حقیقت خو تا ته پته شته دی چې دا استعمال لفظ فيما وضع له کې صحیح دی که نه څه دپاره چې هغه وضع له وضع شوي دا کلام هغه شي کې استعمالول دا حقیقت دی لکه انسان استعمال په حیواناتو کې دا حقیقت دی تاسو منطقونو کې ویلي دي نورو کتابونو کې پوه شو او مجاز څه ویل کېږي استعمال د لفظ دی په على غیر ما وضع له کې پوه شو که نه په غیر د هغه شي کې چې هغه دپاره لفظ وضع شوی دی پوه دا دغه دی نو دې ته دا حقیقت او د مجاز تعریفونه شو اصل په کلام کې حقیقت دی دا چې کوم دی دا قاعده به تعالی ډېرو ځایونو کې په کار راځي لکه مثال اختلاف د علماو دی په دې کې قرآن کې چې کوم جنت ذکر دی قرآن کې د جنت ذکر راغلی دی چې الله رب العالمین آدم علیه السلام په جنت کې اوس خلکو هلته کې مفسرینو اختلاف دی څوک وایي چې دا جنت الخلد نه و هغه کوم همیشه لپاره جنت دی هغه نه و ولې هلکه وایي بس ځکه چې دې نه خو آدم علیه السلام وتی دی څه شی دی وتی دی او قانون د جنت الخلد کې خو وتل نشته داسې څه اشکالات دي ظاهر او حقیقت څه شی دی په دې کې جنت کې جنت چې ذکر چې په قرآن کې هغه نه څه مراد دی جنت الخلد مراد دی ولې په دې باندې قرائن هم شته قرائن څه دي ګوره الله تجوع فيها ولا تعرى عدم جوع کته وایي چې هغه جنت نه نو ته دنیا جنت یو دنیاوي یو باغ واخلې نو باغ خو جوع راتلی شي که نه وږی کېدی شي تعریف په باغ کې راتلی شي که نه شي راتلی شي پوه شو که نه بل دا چې د هغه نه نزول نه صحیح کېږي الله رب العالمین اهبطوا مصرا صحیح ده که نه اهبطوا تاسو کوز شئ صحیح ده که نه د جنت نه نو د احباط او د ټول قرائن دي دې باره کې چې د کلام نه مراد څه شی دی لکه د حقیقت دی اصل په کلام کې هم حقیقت دی دا مونږ سره دغه د اصل دغه شانتې په صفاتو د رب العالمین کې
پوه شو کنه چې الله رب العالمین لپاره مضاف شي صحیح ده کنه لکه ید الله شو وجه الله شو صحیح ده کنه ساق د رب العالمین شو استوا د رب العالمین شو دغه شانتي دغه نزول د رب العالمین شو هر هغه صفت چې د هغې اضافت رب العالمین طرف ته شوي صحیح ده کنه نو هغې کې اصل حقیقت دی هغې کې اصل څه شی دی حقیقت اوس ته څه وایې چې دې کې مجاز مراد دی صحیح ده کنه نو کم دلیل د کم ځای نه تا ته پته ولګېده چې دې معنې نه مجازي معنی مراده ده د کم ځای نه تا ته معلوم شو تا ته وحي وشوله صحیح ده کنه او یا مثال طور چې ته قرآن او حدیث کې دا راغلي دي د کم ځای کې راغلي دي چې ته استوا نه مراد استولا اخلي صحیح ده کنه وجه نه مراد ته ذات اخلي یدان نه مراد ته قدرتان اخلي پوه شو کنه ته دغه شانتي دغه نه ساق نه مراد ته دغه شدت اخلي د قدم نه مراد ته مخلوق اخلي دې باندې قرائن څه شي دي هېڅ قرینه نشته پوه شو کنه نو دا ټول اسې تأویلات دي او بغیر د دلیل نه حقیقت پرېښودل دي پوه شو کنه ښه دغه شانتي دا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې توضؤوا من لحوم الابل صحیح ده کنه اصل په کلام کې حقیقت دی ګوره بل مثال وال توضؤوا من لحوم الابل تاسو اودسو کې د غوښو د چا نه اوښ نه بعض علما د اوښ غوښه هغه ناقص الوضو نه ګڼي نو هغه څوک تعویل کوي پوه شو کنه هغه چې وضو نه مراد کوم وضو دی هلکه وضو نه مراد نفس غسل دی نفس مطلب خوله ینزل دی صحیح ده کنه مزمزه او دا شروع دی ځکه وضو اطلاق په دې باندې هم کېږي صحیح ده کنه اوس مونږ وایو چې دلیل مونږ سره که څوک دلیل غواړي مونږ نه مونږ وایو چې اصل په کلام کې حقیقت دی او دا الفاظ شرعیه دي کنه الفاظ شرعیه قانون دی په معنی شرعي هم لیږي کنه شریعت کې اودس څه ته ویلی کېږي چې هغه پوره مطلب اودس کوم چې عام منزل لپاره کېږي هغه اودس یادېږي کنه دقه اودس مراد دی پوه شو خو دې کې چې ته مونږ دغه غواړې څه نوم دی ته چې دلیل غواړې ته چې مونږ سره دغه څه نوم دی ته چې تعویل کې دی ته به دلیل راوړې مجاز ته به ضرورت نه کوي پوه شو کنه اصل په کلام کې څه شی دی هلکه حقیقت دی پوه شو دغه شانتې نور مثالونه ډېر شی دي صحیح دی کنه خو دا نن دومره پوره دی بس دی انشاءالله تعالی بیا به انشاءالله تعالی مزید به وایو جزاک الله خیر